صادق خان ایډوکیټ نوموږم د ارمان لوني د شهادت پس موږ دلته اوس دغه روان دی پرلت روان دی ټول بوری چې دی باچا خان چوک د ډي پي او د بنګلې تر مخ دی پر دا باندې راجمع دی د اف آی آر دپاره باقاعده موږ درخواست لیکلی دی کوم چې دا واقعه ده په دې کې خاص چې کوم ملزم دی مرکزي چې کوم کردار دی هغه دغه عطاورحمان نوموږي ترین دی ای اس پی دی فلایټ لیفټیننټ ریټایر شوی دی له فوج څخه راغلی دی له فوج بعد د پولیس یې جوین کړی دی نو ده نن اوله وار پر پرلت سره حمله وکړه بیا چې کوم ټایم دوی دا څلور ملګري ورسره ول ارمان لوني سره نو څلور پنځه که دوه کیوم ملازی وي کیوم تمانخیل وي څه نور کسان نو دا حمله پر وکړه د ذاتي طور چې دی په کنداغو ولی دی په کلاشینکوف او دی چې وي دا د پبلیک لایبرري مخ ته تحصیل روډ کې تقریبا 15 منټه کم شپږ بجې وې مازدیګر چې دا حمله پر وکړه دا نور پولیس والا د چې کوم الکاران ورسره ول هغو دا نور ځوانان ځینې د ملګري ونیول او د دا سړي په خپله د عطاورحمان نوموږي ای اس پي دی فلایټ لیفټیننټ دی نو د ډېر خوابه ده ستاسو فوج خلاف سره خبرې کوي د په خپله په کنداغو ووایي عدالت ته د ارمان لونی بیا یې څوک ورې لکول نه 20 منټه دی عدالت ته بېهوښه پروت وي د هغې بعد هم چې دوی په ګاډۍ کې واخیستې ګاډۍ هم یې د خپله ګاډۍ مخې ته ور واچوله بیا چې اسپتال تلل اسپتال ګیټ یې ورته بند کړی وي دغه ای اس پي نو لهذا په دا ټول عمل کې دا سړی شهید سوی او زموږ مطالبه چې د هغه دا ده چې د دا فلایټ لیفټیننټ ای اس پي عبدالرحمن زما په خیال نوموږي د ده خلاف د اف آی آر کارت سي فورا د ګرفتار سي او ډے ټو ډے بنیاد باندې د ټرایل چل سي په شل شپې کې د نن د کیس فیصله سي د شمدي د ګوانو بیانونه د واخیستل سي او دته چې دی پانسي سزا سي دا هغه د ورکړل سي کني دا زموږ چې پی ټی ایم که د بوري دی که د ټول وطن کې دا زموږ احتجاج روان زموږ پروګرام زموږ آینده عمل دغه دی چې اف آی آر به دوی کاټي سی اف آی آر نوې کاټ شوی تر هغو پورې موږ د خپل پرلت او دا شهید چې دی د عدالت به پروت وي دا ټول برای به موږ احتجاج کوو چې دا پر ده باندې اف آی آر نه کاټ شوی ای اس پي عبدالرحمن باندې او دی ګرفتاره شوی نه او دا زموږ مطالبات کور وده